تاسو ذمہ داری د کفر غواړي د دې ختمول مونږ او تاسو به کوڅه په کوڅه دغه مدرسو د ژوندي کولو د دې د آبادولو کوشش کوو ان شاء الله العزیز. نو که ستا 15 روپۍ دلته ولګي دا ورته ځمکه ورکړله په دې کې پیسې ولګولې در قیمته پورې دا سلسلې دلته به څوک قرآن زده کوي احادیث به زده کوي څوک به دینداره کېږي ته به سبا ته نه قبر کې به پروت یې تا پسې به د اجرونه او خیرونه هلته در رسېږي ان شاء الله العزیز. او یقین وکړه دا صرف زمونږ د دین نه د تمام آسماني دینونو فیصله ده. په ټولو کې بهترینه صدقه هغه ده چې هغه د قرآن په زده کوونکو طالبانو باندې ولګي. نو هغوی دپاره ځای جوړول هغوی دپاره سهولیات میسر کول د هغوی ضروریات پوره کول زموږ او ستاسو مسلمانانو شرعي فریضه ده. خصوصا چې نن زموږ حکومتونه دغه ذمهداري نه پوره کوي. هلته په یو کلي کې 15 سکولونه خو جوړوي لیکن مدرسه راته نه جوړوي بلکې شته مدرسو خلاف باندې لګیا دي کوششونه کوي. نو زموږ ستاسو ذمهداري ده چې څومره پورې کېدی چې موږ دغه مدرسې آبادي کو جوړ یې کړو انشاءالله. نو دغسې کم ملګري دي چې هغوی وایي انشاءالله موږ ورته دا کوشش کوو د مدرسې دپاره 2 مرلو ضرورت دی هر څومره چې دا ضرورت به ورته پوره کوو انشاءالله العزیز. ما سره چې واده څوک کوي ماشومانو ته نه ویم د مشرانو ته ویم چې څوک وایي موږ ورسره تعاون هم کوو او کوشش به کوو چې انشاءالله زر تر زره ورته دغه ترتیب برابر کړو. دا یو لاس ما سره لږ اوچت کوي چې پته راته ولګي نه لګي پوره اوچت کوي لاس خو ټول اوچت کړلو خو انشاءالله چې آینده کال ته موږ راځو چې کله تاسو د سربندۍ ترتیب هم ګډوډ دی. اموري صاحب ستاسو پروګرام جوړ کړی خلک یې وډي کې راوړي ساوند راوړي پروګرام جوړ کړي نو دیو په تیاره کې هر شی جوړ کړی دی ملایان هم په تیاره کې هغه پروګرام نو دغسې ور خلکو ترتیب نه جو یقین وکړه زموږ دا 3 میاشتې مسلسل 15-16 بیانونه نو دلته په دې لوډ سپیکرو کې مې 15 منټه خبرې نه شو کولی بیا سړي مرۍ خوب وي. نو انشاءالله چې آینده موږ د دې سره ترتیب جوړ کړو ټیک ده که نه انشاءالله الله دې عمل کولو توفیق